راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو. په اتم ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل. چې وی جړل نو د مولاړه کې خیال وکړو چې والله سر په وشو. دا د سپینګری چې اثر وشو دام ډیره ده. چې تقریر بس کو بوډا راوغوښتو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې ود جړل. هغه ورته وی چې ملا صاحب پختنه ما کا پختنه ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومه مسلې اثر کړې. وی چې وښ وازله مې چاود دی ما مې زړګای لټاوه ما مې زړګای لټاوه. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومه مسلې اثر وکړو. وی چې ملا صاحب مسالو خلاقه پویم ما یو ورغومای پیژنئ چیلې د چیلای بچی ته ورغوم وي پریدای جبک ما یو ورغومای و ډېره پاسا ګیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړې مو دې ته وکاته نو دا پاستا ګیره دې چې خو څاوله نو مالا مې ورغومای را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا لا. قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي. چې ورکوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته. مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس کړي. ویل قاضي صاحب را میدان ته شه. چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او په د پاسه دا څه شی دی. مولا ګوري چې خدای دا خو د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي ومیا ضرب او تاسو غوندې ورته ناستي قاضي صاحب خو پیچاړ دی ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پیښه دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پاسه پې صوبه دي تاسو ورته څه چې لوی دی میله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستون کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژني. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. ویا دا څه دا نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې بیله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژني غوڅکای چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو وایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبیا زر وبیا. هغه والله که په دې م پوهېږم وی چې بیله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژني. اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو څلورم ته پاسې نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو
وای چې مونږ دې دمات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وای چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شه مالی چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خو کومونځ بیاونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا کړ اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړ کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي ودا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې دمړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر په کې دا ثواب دی پلانې په چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړي چې مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم زیو ول خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مامدا چرګ رونی و چې ز جنت ته لاړ ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلکو ته وې ځان له خو نه ویم ولی دی چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړی وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه دیختی وزه خول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړی مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مالې سو وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خخته در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اچرګ ول خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه ده आवाज کړه ده ول خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی ده راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی نو یو وروره هغه کار ده چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو زشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بدی چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیالو کوي دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم ولګي نو څه کپرې دي نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوريه چې مخ کې تله د چرګ په مخه ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوريه ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ول ماما زم در سره
پلار ګیدړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شیمونو خوري په دې کې بشپه تیر کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګیدړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشم او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایل چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبره بکوش په بتیری چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نکومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن را روان هغه ماما والله که څه خبرم خو خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلق خلای ورا چوله چې سات تیر د چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی وډه راخده کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو یو تپوس در نکوم کدي حالو نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غړپ کړی دی د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کی هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دیګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط داسره مشهور شوی نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمي سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نراله وي بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی سبډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب می ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وسو دغه سلارګو په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودان تاسو ایمان درته خودو کور مران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدلې نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے ته وخت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے انا مالاو نو مونږه خو پریدي زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره یو د تبخی سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکه سي ډوړېدل او د لرګي کاسا وا باغې کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وچ ایکي مالې روټي نه ما ته چې روټي کې غډي دې پېن مال ظالم روٹی تے ساگے ویلے پلیٹ کاسا ود لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی خاصو تتان تواڈے نال بیل جلسے تے جاسا نہیں تنی جانا ایک خاص سکڑک را دغه کوم مرای کې خدا دغه چل کوا او دغه
ورسره یو د بجازیانو صدر و هغه مو هغه وی یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے سے خاص دا خو هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډیر تنگو د خان چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړ خان په کمره کې دننه ناست او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خان راکېخوي چې راکېخوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاسم نشي اچولی نو چې ښه ووالو چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس په رجسټر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے دی هغه ویل که اجازه تی نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وښایي چې نوکر پاسېدلی یو خان والی دا چرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زاو رپورټم په ماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دي هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لیږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن رات یو جنہیں ٹیلیفونوں کو پڑھ دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مولانا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مولا آپ کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډیرو خلکو ټي وي خېده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دندونای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دندونای دي سګوري وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په وی سی آر کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورۃ یاسین ته به وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غه ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناشتي نو د دم قوم مبلغینم دمان سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا دیولی دا ملنګي په کې لاک سکو اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا پدې کې بل څه پکې پهلوانی دا کته شه دی پکې بل څه شه دی پکې چې اخبار کہندے ک داسې ته خو ګوره کنه اخبار کہندے ملوک دے کس شه دی
ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمبانو صفاتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیڑا تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کړه ټینګي شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړي چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوزي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چشو شیطان خیالو کو چې بیڑا غرګه دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي ورازی کنه چې دا سي بار چکرو بار وروته دا سي د لاوري سه په مټیي تیر شو چې تیر شونو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دی ته مخکې تیر شو پاګه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې پاچر مخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه د پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاس پی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کته زتا سره ولاړې مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی و دې شیطان ته وای چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار به ولې جنگي ده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لارډ میکال قانون د استاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روزه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لارډ میکال جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کومې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلې ته د اسلام نوم ولې لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو
یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړه کړه دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم نو ور منډه کړې ده هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی په یو کلي ته ننوت د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته خلاص کړي ورته وی چې دنه زه خدای نه خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو تا اوس عقلو تا بجلی فعل کېدو سره تا دغه لګېدلی دي جنریټرې اټومیټیک لویا بجلی فعل شي اټومیټیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فعل شوی دا هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ولدا دکانونه لګ ډک دي د ورجو غړونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره و بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي اوس خو د بادشاہ خزه تکه خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایي هر شی مفت بیا خبره ده چې دا شرمېدلی پې پوهېږي نه کابل نه یو سړی تلو هندوستان ته د یو الوهي دکان ته ورغی د الوا کړهی ډک پروت نو د سړي وویل چې دا سړی جوړ لوند دی دا دکاندار دومره الوا پرته ده او دی خوري نه ورته ناست دی نو د لاس وروړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دا پې راټوپ کړي دي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به مونږ نه کوله و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې د الوا ټول کړهی پلید کو لاس یې وروړو پولیس نیولی دی او مړه په خرې سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی څه موده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندوستان ډېر ښه ملک برای چی وی خوردن حلوا در اونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوی ځکه دې به وقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت سواری بخر مفت و فوج و تماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیگی دا هر سال ته مفت هندوستان د څه خمل کړي اوس کلهغون عقل لري ما دې خبره ته وګوري چالوا او خړه دا سچ ورته ملو سزا وا لیکن دې به وقوف تنه عيش جوړ او دې حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل دا د دې پوزه پرې کېدل دي بل خبره ده چې دوی په شرمېږي نه معلومات ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو او مور ته به ویل چې اده مولا واده وکا اده مولا واده وکا کې نیویش نن دی اده مولا واده وکا کې نیویش نن دی امور ډیره څنګه کړه ولا واده دیو کړه یو میاش چې 13 شو د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده رومنډا کا واده رومنډا کا
امور رامنډه کړ چې بچیان